بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. تو بے متعلق یو کسی انشاءاللہ تفصیلی بیانو. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی ایواش پا ز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مسخوتان المنزتا اوتنا لیارے کی گورن سے ایوا خزدا دربزا کی والا یعنی نکابی والا دا او لیارے کی ویلوڑا دا او مونا تپوس گئی سمونا خډیره زیوتا غاټه ګونو شوی دا آیا مو بو توبا قبول شي کنا مونا تپوس وکړو چې تو ګونو چیشه دا رته ویلو چې مونا خو زنو شوی وا اغه کوم بچای په دو شو امام مړ کړلو موته ویلو اسمور ته ویلو ابو هريره جن فرمایي ست خپل بنیا هلو کا شوی او تو یو قتل هم وکړلو هغه دا هلو کړلو په خدای مده قسم وی تو توبه هیڅ نه قبليږي یایس دا کله خزي ووریدلو تللای ول اور بیوش شولا او پری وته لازو کی زم مختل وړلو او ځون سره مویل چې کله حضور صلی الله علیه وسلم موجود ده نو تو خپل ځون نه دا مسله او ته ویلي بیان کړل ته څه حق سبعیش والو زر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او عرض مو یا رسول الله بیگا مسخوتان ایوی خزي موت دغه مسلې ته پوس کړه او موت سي جواب ورکړیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه وردلو ان لله و انا الیه راجعون ویلو او تو وای فرمایو اے ابو هريره په خپل بنیا هلو شو لیا خزه دا هلو کړلا ایتو ته دا ایت معلوم نه ده والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمه دا سکم خالق الله تعالی سره بل خدای شریک نه جوړوي او نه قتل کوي او هغه شون حکم نه الله تعالی منع کړی دا او هغه قتل په حق باندې قتل لګا کوي خیر دا او زنو نه کوي او کوم کورس دو کوي هغه نه ګنو وشولا قیامت په وجه بدی ته ډبل یعنی سزا ملويږي او خور او زور به مګه هغه سړی نه سچو دغه شون نه به توبه وبسلا نیک کوري وکړلو الله تعالی د څه خلکو بدایو په زوی بدی به وته نیکه لیږي او الله تعالی مهربان ذات تا دا پیغمبر صلی الله علیه آیات و فرمایلو تلاوت به حضرت ابو هريره جن فرمایي زمغه وخت دی حضور صلی الله علیه وسلم چک شونه او مو دا هولو چې مدینه په چولي کې په منډو تل راتلو د تللی په پسونه مو کولو چې مو ته د سفلنګي خزه ملو شو چا ته معلومه نه ده بیګاش پی نو مو نه دې مثال ته پوس کړه دا نو مو اندانو مشهور کولو ابو هريره جن فرمایي ته زه یو قسم ته گویا کې لیونای شو نه یې ته بیا د پدویمش په مسخوتان مغزو کې مو ته بیا ملو شولا نو مو دی حضور صلی الله علیه وسلم د مبارک خبره او تفسیر کړلا س ایتو ته با قبول شوی دا نه څنګه ته لای ولو خوشاله دی واجنه په شړو شولا او ویلو سمو سره فلنکای بوغدا څنګه مو دی ګونو په کفاری کې ګونو په بدلی کې مسکینونو دی پر صدقه کوم او دا مو ویر کړو. حضرت تانوی رحمت الله علیه د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه یو واقعه لیکلی دا حضرت معاویه رضی الله عنه روزانه تهجد الموز لپاره ودریدلو ایوا ورځی تهجد تر چک نشو سترګې پټ شولې حتی چې د تهجد وختونه تیر شولو چونکی مخکې دینه کلام تهجد نه دی کزو شوی اول پیراوا نو تهجد پر دیوالو باندې هغه ډیر زیات خفاو ډیر زیات غم جانو اټول اورېز باندې جوړېدو یو سړی په تهجد پر دیوالو باندې جوړي ایمو له خلک نن فرض الموزیکا زوشي فرض پر دیوال المنزونه کزکیږي جمعه المنزونه کزکیږي جوړو پر دیوال څخه پروا نشته دا او جوړو کوله سمونه خنن دي تهجد الموز بوده دا سکله بل شپارو لاله تهجد واشولو یو بزرګ دي سړی تشریف یو ترولو او رچګ کړلو چې چک تهجد ټیم د الموز وکا معاویه رضی الله عنه فورن چک شولو او ته تاسو وکړو چې ته چوکي او څنګه راغلی هغه جواب وکړو چې زمغه بدنوم دي زماني ابلیس شیطان یو معاویه رضی الله عنه ته کور خدای ته انسان غفلت کې مبتلا کی
المنزون نه وسور کی تو ځل منځ ته پر څنګه رچکړل نو تو دي کی څوک اور وسورو شیطان وته زبدی باندې سره باس ما اسما کو خپل تهجد الموز کوا خپل کور کوا معاویه رضی الله عنه نه اوره پرې زنه پرې ته څو پرې دا واجه ته خیر نه زده ویل رچکا نو ډیر اصرار نه بعد شیطان وته اثر کی خبره دغه سبګاش په څ کله تو باندې مو غفلت وروستلو تهجد مدنه فوت کړلو او د هغه دی واجب نه تو کوم خیمون وی کوم خفاوی او تو کوم وشر د لیرو غوریزه ای دي شړو په مقابله کې اته دوره درجه بلندی شوې دي کچې ته تهجد ته چا دوره بنو بلند لکه دوره په شړو باندې د لا په درجه بلندی کړي نو دا غډیره د خساري سودا وا ای دی وجنه مو د سانه نه تهجد تر چکا نه تهجد ته مزه کړ چکلې ته درجه دوره زیاتې بلندی نشي وګوره شیطان دی مو دی خمان دا او شیطان مو اعمالو نه وبوسی نن مو ټول شیطان په خبرې باندې سو نن درویغ غیبات چغلخوری مسلمان بیزتی ادی ابا نفرمانی مسلمان ته کمای مسلمان ته کوی کندل دا ټول نن موږ موجود دي نو سوچو وګڼه چې مو څوره ګونګوریو مو څوره الله نوریو زازان دا یو کاسو زدی بګانی بچانی یاري ابن مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړي سیواری زی هغه کوفی طرف ته لوړلو نو د فساق مجمع جمعوا فساق هغه خلکو ته لشي چې د کوم څه کې د دیری وی ډلونو کې ویل شي د خلک فسیقون دي یا جلوسونه ویغه کې د غانی بجانی وی ډلونو یو کې خلکو ته غډیږي دغه ته فساق خلک لشي دا د فساق مجمع ده نه ایس اذن کې د شراب دور چلی دلو او زلزان نمی ول سړیو کې غانی یلی بجوی والا مثال ډولی ور کې والو او د دې اوس دی خستاو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سکله دا اواز وریدلو ولې څوره خستا ده او څوره خستا دي اواز د کاش کدي تلاوت کلام پاک کولا هغه غانې ولا ځان زګمو یغه په سره باندې خبره ډیر زیات اثر وکړلو چک شولو او د شونې ټول په سمګي باندې وشتلو مو دي کړلو او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پسې په منډو لوړلو او د سکوم ټیګراو هغه په ولو باندې راوچولو رکیډا کړلو خپل ډیر زیات وشلیدلو به و فرمایلو زبا سړی سره څنګه محبت نه کوم چې چا دی واجب نه موت الله رب عزت کیږي دا ززان ہوتی ززان د خپل ګناونو توبه وکړه او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سره وسیدلو حتی چې قرآن پاک زده کړلو او علوم قرآن پاک زده کړلو نور علوم زده کړلو ډیر زیات او دی علوم امام جوړ شولو او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ډیر زیات روایتونه نقل کړي دي او به قرآن تلاوت کولو څنګه کوم ارمانو دي هغه د عبد الله بن مسعود هغه ارمونی پورا شولو حضرت بکر بن عبد الله مزنی قدس سره العزیز یای سيو کسبو د خپل دی ګوندی ایوا وینځه وا هغه باندې عاشق وو ایوی پری هغه وینځه څکوما وا هغه پټی ته روانه وا نو دا کسب پر پسې چرته نتلو څو پسې ورسېدو چرته نه غیږي کې ونی ولا نغه وینځي ته ویلو ای زونه ته څوره محبت مو سره کوي دینه زیات زه تو سره محبت کوم خو الله نه ډریږم کسو وو ته چې نیکبختي چې کله ته الله نه ډریږي به زه ویل نه ډریږم دا ویلو ته بایو بسلا او په لاري کې روانو دا کسو وو ډیر زیات تګشولو دوره تګشولو څه بس خطر دا وڅ یعنی د تند دی واجنه مړی درې خطر وا یو کاس دی وخت پیغمبر قصید وو یعنی پیغمبر یغه زمانی کوم پیغمبر یغه قصید وو چې د جوابونه خلکو ته وړي نه هغه تشریف وروړلو او دې کڅوب نه تاسو کړو چې ته باندې څه افات رغله را جواب وکړلو چې زه ډېر سخت غایم نغه ته فرمایلو چې ته دوا وکا چې الله تعالی اورولي څه کلی پرې مو ورسیګو هغه ویلو څه دا یعنی دا اورروشي مو باندې هغه په سویر کې مو کلی ته ورسیګو نو دی دوا وکړه یعنی دا کسید ته دوا وکړه زبغه باندې امین وای کسو ته ویلو چې نه مخ هیڅ بدت نشته ته دوا وکړه زبور باندې امین وای ناغه کاسید کوم دوا وکړه دیور باندې امین ویلو ور روغللو اسویر باندې وکړه دا غورون شلو شهر ته ورسیدلو کلی ته ورسیدلو ها سکله تللو یو په لاتلو بل تللو نو دا ورڅ کوم دا کسو باندې روان شو هغه کوم د پیغمبر کسید واغنه ردی په شروع ناغه د پیغمبر کسید هغه پیغمبر کسید واغه پویو هغه د شابه ست به ته خېد مخ هیڅ بدت نشته
د څنګه ان شاء الله ورخه تو پسې روان شو څه خبره مو ته بخای او د قسم د کوم د هیڅ پاتې نه مې بدت کړی نه مڅ خدای وا خبره ده چې اوس کې لار کې یو خدای سره مو د حرکت وکړلو تو با مو بسلا نو که هغه واجی نغه ته ویلو کسي ته بالکل انده خبره ده الله تعالی دې توبه قبول کړی دا او چې کوم سری توبه قبول شي الله نه څغوري ابو خو مخو کی نو الله تعالی د موتسو صحیح توبه بسل ولا جوړ کی او الله تعالی د موتسو ګناونو نفرت پیدا کی دا نن نو جوان ته کوم غانو بجانو اوریدلو کی مصروف تا یا په انټرنیټ او فیسبوک او ایموس کای په باندې ګناونو کی کوم ډوب دا یا موبایل په ذریعہ سره غیر محرم جلکای سره کوم غب شپ لګولو کی مصروف تا الله تعالی د ټولې دنیا مسلمانانو نرینه او زنانو د ګناونو نفرت پیدا کی او د توبې بسلو د الله په توفیق ویل کی او آینده د پر د ګناونو نه کول توفیق تعالی په ټول مسلمانانو ته وی کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.